د خلکو لپاره نفسي غوښتنې، ښځې، اولادونه، د سرو سپینو زرو زیرمې، نښه شوي آسونه، څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي. خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی. ووایه زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی؟ د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي، د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي، او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړې وي. الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی، زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره. دا خلک صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي، او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. الله په خپله د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته، او په رښتیا او ټول اهل علم هم په رښتینې او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته.